خدایا زما دا قوم سرکشه شه غر کې کا زما رب ورته وي سوچ پې باندې وکړه زما بندګان دي نه ربه غر کې کا غر کې کا ډېر ړستړی که زما رب ورته وي غرق مې کړه ځه قوم چې غرق که ورته خدای ووې زما امر دی د کټوې جوړې کا او په زرګونو کټوې جوړې کا دا پیغمبر ولګېدو د خاورو نه په زرګونو کټوې جوړې کړې ډېره میاشت د پاسه ټیم پې ولګېدو زما رب ورته وي ابراهیمه دا اوس پخې کا ټول یې په اور کې په بټۍ کې پخې کړې په هغې باندې ډېر وخت ولګېدو بیا یې رابار کړې چې اوچې شوې زما رب ورته وي ابراهیمه ټولې ماتې کا د وی خدایه ډېره خواري مې کړې ده او ډېرې ښکلې دي نو زما رب ورته بندګان چې د راباندې غرقول نو دغه ټایم کې دی دا خیال نو بندګان چې د راباندې عذابول نو دا ټیم نو دا کټوې دي ستا ورسره دومره مینه ده خو زما بندګانو که کافران مو خو زما بندګانو قربان شم د الله د ذات نه محترمو مونږ خو مسلمانان یو په الله عقیده داسې نشته محترمو زمونږ دنیا کې عقیده په اسبابو ده که نیکیم کوم نو په اسبابو تاسو ته یو ټینشن فری جمله نه وایم توجه شته ټینشن فری جمله وایم توجه شته که نشته اواز را لري مونږ او تاسو که سوچ وکړو هلکه ته چې جاز کې سفر کې نو ته پایلټ پیژنې جواب راکړې نه پیژنې اعتماد پې لري بس چې دی به مې رسي ښه سور کې سیب ډډه والي په سیټ کې چې دی به مې رسي اعتماد د شته محترم بس کې د ټیکټ واغسته ډریور نه پیژنې اعتماد دې پې قوي دی چې دی به مې رسوي محترمو ټرین کې د ټیکټ واغسته اعتماد دې پې قوي دی چې دی به مې رسوي ټیکسۍ کې دې ځان له ونیوله اعتماد ډریور پیژنم نه چې دا څوک دی اعتماد دې پې قوي دی د تمامې دنیا چلولو والا زما رب دی الله چې ته پیدا کړې ستا ولې په خدای عقیده نشته چې خدای به مې چلي ستا ولې عقیده نشته او دا هم درته یم چې ولې نشته توجه شته دا هم درته یم چې ولې په خدای عقیده اعمال نشته نیک اعمال نشته د هغې یو بیا بله جمله وایم تا که ټرین کې ټیکټ یا دغه کې ټیکټ نی اغوستی او بغیر ټیکټه باندې ور وخیږې نو یریږې به نه چې ګیر مې نه کړي چېرته لار کې مې کوز نه کړي راکوز مې نه کړي هغه در کې بیا یری نو تا سره په دنیا کې د اعمالو ټیکټ نشته ځکه د په خدای عقیده نشته محترم چې تا سره د اعمالو ټیکټ وي نو بیا به ستا دا عقیده نه وه چې څوک به مې چلوي او څه به کوم او د بچو به مې څه کېږي د ښځې به مې څه کېږي او هلکه په الله وایي ته مې پیدا کړې چې ته هلکه بعد خلک زه چې مړ شم جي زما د بچو به څه کېږي د بچو له دونه څه کومه چې دي په دغه شي ته مړ شه الله به ستا د بچو بهترین انتظام وکړي محترم ته مړ شه الله به بهترین انتظام وکړي خو زمونږ عقیده په خدای نشته محترم عمر بن عبدالعزیز یو بادشاه تیر شوی دی ما اوی په عمر ثانی باندې یادېږي چې مړ کېده بچي به په کوڅو کې غړېدل محترم بادشاه خلکو ورته وي ډېر ظلم دی حضرت د بچو سره وکړو توجه شته ته خو حرام او حلال نه ګورې ته خو حرام او حلال نه ګورې بچو له آبادۍ کوم او بلډینګ کوم محترم حرام او حلال نه ګورې دا نه ګورې چې دا د چا مال دی محترم بس الله دې رحم وکړي دا د کوم ځای مال دی خو لږي زندګي مې پکې تېره کړه په حرامو کې خفه کېږو بنه الفاظ مې سخت دي محترم وی عمر بن عبدالعزیز په کټ پروت و چا ورته وی حضرت بادشاه او بچي دې په کوڅو کې لوغړېږي قسم دې د دې بچو به درنه تپوس کېږي او ظلم دې وکړو بچو سره وی ما کښېنوي خلکو ته ډډې ته لاس واچو کښېنو وی زما د رب په ذات قسمي که بچو سره مې ظلم کړي ما بچو له د بیت المال مال نه دی ورکړی زه بادشاه یم داسې بادشاه به تاسو نه لیدلی چې بادشاه به یو بچي به په کوڅو کې د بل رزق خوري داسې بادشاه د اغنام عمر بن عبدالعزیز دی داسې بادشاه به تاسو نه لیدلی او که زما دا بچي نیکان بهترین خلکو قسم دی الله به ډیر عظیم انتظام وکړي او که زما دا بچي ارامیان او زناکارو نو زه زناکارو له مال نه ورکوم چې دی به زما په مال مزې کوي بره به پې زناګانې کوي جیدادونه پاتې شي بله مې یو ویډیو کته یو کس قبر ایستی دی قبر لس ورځې پسې د پلار قبر کنستی دی ګوتې ته لګوي ګوتې د جیداد محترم داسې حال شي
ستاسو څه خیال دی باره کې محترم چې تا دومره جایداد پرېښې دی بچو ته دا ستا په جومات نه لګېږي دا ستا په ریاکارۍ باندې ټول ولګېد په مرکز باندې نه لګېږي په بچو په یتیمانو مسکینانو غریبانو په بیت الله باندې نه لګېږي په حرمینو نه لګېږي په مرکز تبلیغي مرکز باندې نه لګېږي محترمو نو دې جایداد باندې چې ستا اولاد زناګانې کوي نو ته په قبر کې عذابېږي ګورئ सलाम अलैका सलावत